السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج آی ډی کې لایو رولو. څنګه ملګرو چې تاسو سره مو یې دینه مخکې پارت کې په شاکوټ کې وده د پزلو مېزوي وده هارون وده په شاکوټ کې نو تاسو ته مو یې ویلو چې ان شاء الله موږ به مازدیګر لایو روسو مو یې د کوټلی کلان مشهور شاعر صاحب نیکمل مظلوم مو یې پیج ولې سره سکالوم لیکل لري او به تاسو په مخ کې چې کوم دی اوس وړاندې کوي نو راسي جی نیکمال صاحب مظلوم ته مو یې دعوت ورکو چې خپل کلام پیش کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ملګرو، د مینې او د خلوص سلامونه. دینه مخکې یو درې ورځې مخکې لکه د موږ دو پیج زما کلی کوټلی کلان کوم چې شوجي صاحب شبیر چلوي دا په څه وجوهاتو باندې بند شوی و، خو دومره راته اندازه ولګېدله چې د دې پیج په بندېدو باندې د موږ مسافرو ورونو ته څومره پرابلم جوړ شو. کلي د شو و د بادو نه یقین وکړئ چې کله کله د یوې شی بعدې نه موږ نه وو خبر په کلي کې، او موږ ته د انګلینډ نه خبر راشي، موږ ته د امریکې نه قسمت ګل صاحب دی یا موږ فضل رحیم صاحب دی یا نظام دی دا راته وایي چې په کلي کې دا چال شوی دی. دا چا مهرباني وي، دا موږ زما کلی کوټلی کلان ایډیا ډېرې دي، خو هغه ما د زوی د اسف خبره چې شوجي شبیر صاحب په خپله تماشې نه خوښوي. دا که په تماشو پسې ګرځي نو هم په دغه کې واجب باندې ګرځي چې د مسافرو ته د کلي حالات حتی که هغه مړی وي، که هغه ژوندی وي، که هغه واده وي، که هغه نیکو وي، که هر شی وي، نو دی چې هم په کومه واجب باندې د پیج بند کړی و نو ما دو ته هم ووی چې خیر دی، لکه څنګه چې د دې نه مخکې موږ دا خبرې وکړې دو ته شبیر صاحب ته مې ووی چې دا خو دنیا ده، او دا مثال هم ورته ما ورکړو چې دې خلکو خو خدای پورې مریم بیبي تړلې ده، چا پسې دنیا کې دنیادار خبرې نه کوي. نو زه دو ته یم چې که په خدای پسې خلک خبرې کوي نو ما تو ته خو اډو ګیله نه ده په کور. د موږ د ملګرو یا که زموږ خویندې دي که ورونه دي که خپل دي که پردي دي چې په دې سلسله کې څومره ټلیفونونه ما ته وشو چې بویژنه دا پیج ویلې باندې نو دغسې دنیا خلکو ته شوي دي. زه هغه ملګرو ته کوم چې د دو خلاف وو او کومو چې د دو خلاف حتی چې ګوره هغه حرکات دوباره هم کړی دی، لکه دو ما ته نن وشیلو دا ډېر کچا غوندې کور وي، دا ډېر سپک غوندې کور وي چې د یوه کس په واجه باندې لکه په دومره د مسافرو ته د خبر د رسېدو لکه پرابلم جوړېږي. که چیرې د یوه سړي په څه واجه باندې د موږ د شوجي شبیر صاحب سره نه لاګي نو دا د ګورې یاد وساتي چې دو دی چلوي، لیکن دو زما کلی کوټلی کلان دو د ده پیج نه دی، دو د مسافرو د ټولو پیج دی، بلکې که مسافر دي او که د کلي دي او که د هر شي دي نو هغې هر یو سړي سبایاملې وختي لکه چې په کوم ټایم کې سترګې کولوي نو اول دې شي ته توجه وي. ما هغه ملګرو ته ریکویسټ دی کوم چې لکه دو ته دو ګاډې واډې یی چې مثال که چیرې د تاسې د ده سره په څه وجه باندې نه لاګي نو خیر دی، زه دا نه یم الله تعالی دې تاسې ته د هدایت وکړي. موږ د تاسې غوندې خبرې خو نه شو کولی که نه چې که تو زیاړه او که زه یې درته وکړم نه هېڅ چیرې نه سوال نه پیدا کېږي، بلکې ریکویسټ درته کوم، سوال درته کوم چې د ټولو مسافرو کور په خپله بدتمیزۍ باندې یا د دوه درې لکه دومره غلطې خبرې لکه لیکلی شوي وي په دې پیج کې چې هغه لکه زه دو ته یم چې کنې یاره بس ایشو کول یې نه دي په کور، خو هغه ملګري ته یو کاس نیم دی، خو دو ته دا یم چې یو کاس خو پرېږده که 50 کسان هم د تو خلاف شي نو
هغه د 500 کسانو په واجه باندې به هم ته پیج نه بندوي ځکه چې 50 د خلاف دي خو 15 کروڑه خلک دي په فیور کې دي هغه دا غوړي زه د دې دا خبره اوږدوم ځکه نه چې اوس مې د دې نه مخکې لکه دوی ته په یوه ریکارډینګ کې ووي چې ما د ډېرې مینې ډېر څه په ځان تېر کړ خو چې هر څه کله ډېر شي نو ګنډېر شي هر یو شی که څوک ښې خبرې کوي او که بدې کوي خو چې د خپل لیمټ نه زیاتې شي نو خلکو سره نن سبا دومره وختونه نشته ټیمونه نشته چې کنې هغې لکه دغمره وخت ویر کړي دا اوس هم موږ تاسې مشکور یو چې موږ ته دومره وخت راکوئ د دې ایډې په باره کې یو څو شعرونه مو لیکلي دي د تاسې د نظره یې کومه او امید دا دی چې دا ټولې خبرې مو په دې نظم کې هم راګردي کړي دي حتی چې د دې دپاره ماته چا ویلي نه دي خو لکه د هر یوه سړي لکه زه شاعر یم شاعر اون کائنات د مو فرض جوړیږي چې د دې پیج سره څه پروبلم یا څه دې پیج ته نقصان راسي نو شاعر اون کائنات به زه ناظم یم بل چا چې څه په دې کې د مساعدې لکه د هیلپ ضرورت وي یعنې هر یو سړی به پکې خپل فن مظاهره کوي نو زه شاعر یم شاعر اون کائنات زه یو څو شعرونه په دې ایډیا باندې یم چې هغه څه په دې ډول دي چې کله زما کوټلی کلان ایډي ده کله زما کوټلی کلان ایډي ده او دا د شاجي شبیر په ځان ایډي ده او صالحانه زموږ نه بیله نه ده صالحانه زموږ نه بیله نه ده د دواړو کلو په یو شان ایډي ده او د ډاګ سپری کوټلی خورده او بختۍ د ډاګ سپری کوټلی خورده او بختۍ هم د شاکوټ بالا پایان ایډي ده د سترګو رب کې هر وطن ته رسي لکه د باد باران طوفان ایډي ده او د کلو هر قسم ته مړی ژوند دی د کلو هر قسم ته مړی ژوند دی ښایي ګلی وي که باران ایډي ده او دوی لکه نور خلک چندې نه غواړي دوی لکه نور خلک چندې نه غواړي د خپله جیبه د تاوان ایډي ده او په بندېدو ټول یورپ خفه دی په بندېدو ټول یورپ خفه دی د امریکې عربستان ایډي ده او دا نور پیجونه یې ګردک هم نه دي دا نور پیجونه یې ګردک هم نه دي او دا د ایټلي ناروې جاپان ایډي ده او که جنازه وي که ودونه د چا د مسافرو د اعلان ایډي ده او خلک ترې سوځي نیکمل خټکه د کینیډي د انګلستان ایډي ده ملګرو دې نه مخکې مې هم په مخکې خبرو کې مې هم ووي چې نظم یو محدود کور لري محدود ځای لري په هغې کې سړی د ټولو ځایونو نومونه نشي اخیستی باقاعده سه چې د کومو ځایونو نومونه مو نم دي اخیستي نو دا د ایډي د هغو هم ده نو دغه کاس دا چې کوم کاس مثال لکه دته یې په څه خبره باندې ووي چې ته سپی مثلا نو دغه سړی د دا په خپلو موضوع کې ووایي چې دا چې د څومره کسانو ایډي ده لکه د 2 کروړو کسانو ایډي ده نو هغه به خامخا د دې خبرې په جواب کې لکه د سپي په جواب کې به تا ته سپی یی نو که تو یو سپی ووي نو تا ته 2 کروړو خلکو سپی ووي مثلا نو زه دا خواست کوم چې کنه مثال په دې کې هغه سړی دې دا نه یي چې کنه زه په ګاټه کې یم بلکې موږ ته ریکویسټ کوم که زه یې پیژنم او مطلب دا دی چې خدای دې وکړي چې په شاعرۍ باندې پوهېږي یا د شاعرۍ نه متاثره سړی وي نو زه ورته ریکویسټ کوم چې پلیز لکه دا طریقه دې بنده کړه او دغسې چلونه مه کوه که چیرې ښه ریسپونس نشي کوی نو مطلب دا دی چې بد هم مه کوه د هغه سړي هم زه ډېره مننه کوم چې که چیرې کالور شو او که نه کالورېږي نو بس الله دې ورته هدایت وکړي بیا یې موږ څه نشو کولی ځکه چې موږ یې څه وینو که نه بلکل تاسې ټولو د توجه ډېره مننه ډېره مننه باچا ته مو نیکمل مظلوم
مویا مشهور د کوټلی کلان شاعر دی او حالانکه دته مو دا نو ویلي خو د خپل موږ سره مینه لرله د پیج سره او د پیج حوالې سره چې کوم نه چې کوم موجوده صورتحال جوړو نو مو ته وختي نکمل مظلوم صاحب وی چې کنيره مو یو څه کلام لیکل د پیج حوالې سره نو زه امو سفر ته وړاندې کوونه غواړم نو دغه تاسو په مخ کې وړاندې کړو مو په دې پیج زما کله کوټلی کلان باندې امید لرم چې تاسو به د ویډیو او د کلام به مو خوش کړی وي خپل نور ملګرو سره هم شیر کې ویډیو لایک هم کې پیج لایک هم کې او نور ملګرو سره هم شیر کې که په خبرو کې یا په کلام کې څه قسم ته غلطي شوي وي نو موږ یې هغې خبرې بخښنه غواړو اجازات غواړو الله حافظ